وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې کله یو سړی راشي او امام په تراو باندې ودرېدلی د هغه نه یو څو رکعاته تراوی فوت شوي وي، نو دی د خپل فرضو کې او امام سره دی په تراو کې شامل شي. امام سره دی وترو کې او چې څو رکعاته د دنه شوي نو هغه دی بیا ځان له رستو کې. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د برخې چې کوم ځمکه یې کنه جی، نو په هغې کې د هر یو کس باندې د خپلې برخې زکات په خپله باندې فرض وي. نو که چېرې تاسو هغه ته ویلي وو چې د دې نه زکات وباسه، نو چونکې ستاسو له طرف نه اجازت موجود شه نو بیا ستاسو زکات شوی دی. او که نه تاسو ورته نو ویلي او په خپل سمې باندې هغه زکات وباسلی، نو زکات په تاسو باندې فرض و، په هغه باندې نو فرض، نو هغه به صدقه راشي او تاسو به دوباره زکات ورکوئ جی. قبرستان میں جب آپ چلے جائیں تو وہاں پر سلام کیا جائے، دعا ان کے لیے کی جائے، اور جتنی تلاوت ہو سکتی ہو، یاد ہو تو وہ تلاوت کی جائے. اور واپسی میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، بس استغفار کرتے ہوئے آنا چاہیے. اور استغفار میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو یہاں پر لوگ ہیں مدفون ہیں قبروں کے اندر، تو یہ میں ان کے لیے استغفار کر رہا ہوں. تو واپسی میں قبرستان سے نکلتے ہوئے استغفار کے ساتھ نکلنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کے وقت درخت کاٹنا قرآن پاک اور احادیث کی روح سے ممنوع نہیں ہے. اگر کہیں اندھیرا ہو اور ہاتھ کاٹنے یا زخمی ہونے کا خطرہ ہو تو وہ الگ بات ہے. اگر روشنی ہو تو اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن حدیث میں یہ ممنوع نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اجارې په ځمکه کې دا تاسو سوال کې مالک او موجر ویل دي، نو مالک ته موجر ویل شي، او دا چې کوم مزارع ورته عربی کې وایي، موږ ورته پښتو کې کاشتکار وایو، باغوان ورته وایو، زمیندار ورته وایو، دته مستاجر ویل شي. نو سوال دا دی چې دا عشر په چا باندې دی؟ نو که چېرې زمیندار او کاشتکار ته ګټه ډیره وي نو عشر ټول په هغه باندې دی، او کنه هغه څنګه چې تاسو وی چې په هغه باندې خرچي ډیری وي او سورته پاتې کیږي ډیر کم، ان بیا هغه د خپلې سی عشر ورکی، او مالک زمین هغه د خپلې سی د اجاري او عشر ورکی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ رمضان المبارک کے حوالے سے بعض اوقات اس طرح کی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے جو بلا تحقیق ہمارے ساتھی فارورڈ کرتے ہیں، ان سے بچا جائے. اور بے شک روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے. بالخصوص افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. لیکن ایک امتی کسی عمل کی وجہ سے اتنا مرتبہ نہیں پا سکتا کہ وہ انبیاء سے بڑھ جائے. یہ انبیاء کا اپنا مرتبہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء، روئی زمین کے تمام اولیاء گزشتہ موجودہ آئندہ مل کر ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح تمام صحابہ مل کر کسی بھی پیغمبر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس جو آپ نے پوسٹ شیئر کیا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے درمیان ابھی 70 پردے ہیں، اور اس وقت میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ وہ امتی پیغمبر سے بڑھ گیا ہے مرتبے میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس طرح کی پوسٹوں کو شیئر کرنے سے بچا جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې د ماښام مونځ کې یو رکعت امام سره لاندې کی یا نو ددنه 2 رکعاته وشو. دغه شانتي نور منځونو کې چې د امام سره بنده سموز لاندې کی ست شوی، لومبنه خبره خدا ده چې د امام سره په آخري قاعده باندې کینی، نو دی به عبده و رسوله پورې سبق وي
او د هغې نه پس به بیا خاموشه ناست. دا تاسو چې کوم ډومبې تپوس کړی دی چې یو رکعت امام سره لاندې کی نو بیا چې کله پاسي نو دی به یو رکعت وکي او چې موږ ورته ډک رکعت وایو، یعنی الحمد به وایي او سره به یو سورت وایي. ورپسې دا رکعت شو کې نو کې بني په تحیات باندې نو عبده ورسوله پورې به سبق وایي، بیا به پاسي نو دا به د دریم رکعت شي. دا دریم رکعت به هم ډکو کی، ورپسې به کینی ان تحیات به وایي، اللهم صل به وایي، دعا به وایي او سلام به جار باسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د عملیاتو په ذریعہ باندې غل معلومول په شریعت کې د دې هیڅ قسمه حیثیت نشته. او کومنګ وګورو کنه جی نو د ټولو نلوی تقوا والا، د ټولو نلوی علم والا هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکو. نو هغه له دغه شانتي کیسونه راغلي دي په ژوند کې. هغه د پر هغه بس یو خاص چې کومه طریقه وا هغه دا چې بس گواهان راولي یا یو سړی انکار وکړي د قسم نه، دغه د معلومولو ذریعہ ده چې په چا باندې داوو شي او هغه انکار کوي د قسم نه یا دی بل کس سره گواهان وي مدعي سره. شریعت دغه طریقه خولې ده. باقی منګه په چا باندې بدګماني نه کوو، خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بعضی وخت کې داسې قسم خلک سل خبرې ننن می خبرې دروغ کوي یو رختیا کوي، نو خلک هغه رختیا په سيزي په توک باندې او یا په بل څه وجه باندې او ته پته ولګي چې دا غل پلان کې غلا کړی دا یا پلان کې ځای کې هغه د غلا مال پروت ته انو هغه کې دې شي د سل پیری خلکو ته غلط ویلي، خلک هغه یو صحیح په سيزي یا اسیم بعضی وخت خبرې مشهوري شي د دې په شریعت کې هیڅ قسمه حیثیت نشته او دا طریقه جایز نه ده د غل د معلومولو د پاره. او په دې باندې ډېری جګړې هم شوې دي، بدګماني هم پیدا کیږي، فضل نو د دې نه احتراز وکړئ شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. د راډ والا ساروی پای چې دینو دا جایز دي او د پای حکم دا غوخه سره لګي چې موږ د کم یو ساروی غوخه خورون دا غ پای هم جایز وي او چې د کم یو غوخه ناجایز وي دا غ پای ناجایز وي. نو دا راډ والا ساروی چې کوم ته موږ فارمي غواګانی و غیره وایو دا غي غوخه جایز ده نو پای هم جایز دي. دا اسی چا خبره کړې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو چې کوم خبره کړې ده نو حقیقت هم ده چې مثال په تور باندې په 98500 روپۍ باندې یو توله ده نو دا خو موږ لزرګر راکې په دې کې د هغه مزدوري هم شاملې، په دې کې هغه ملاوت هم شامل وي. نو چې کله بیا زمنګ نه اخلي نو بیا غالبا چې توله کې 2 ماسه لګ بګ دغه شانتي کټوتی کوي. انو که یو سړی زکات ورکوي او هغه دغه 2 ماسه چې سوره هغه زرګر کټوتی کوي چې هغه غالبا 20% یا ارسمره چې ده نو که دغه پیسې دې کټ کی او د باقی سونی د حساب لګي د دې گنجائش ته جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د جمعې پر ورځ باندې مؤذن د پاره بهتر دادی چې د منبر مخې ته ودرېږي او اذان وکړي، بهتر دادی او جایز د جمعات په هر ایسه کې دي چې جمعات کې دنه مسجد شرعي دی هغه کې دنه اذان کول جایز دي. او دویمه خبره ده چې د جمعې پر ورځ باندې د 2 خطبو په میاس کې چې کوم دعا غوښتې شي نو دې کې لاس او چتول نه دی پکار او پسړلو کې دعا غوښتل پکار دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د دې سوال په جواب کې یو درې خبره تاسو ذهن کې کېدای. لومبنه خبره تاسو دا وکړه چې استنجا سنت ده. نو دا خبره صحه د پوری ټیک ده او صحه د پوری ټیک نه ده چې کله بنده او دس مات کی او پلیتی خورشی وی نوی ان بیا استنجا سنت ده. او که پلیتی خورش و د درهم د مقدار نه سیواش و نن سبا د 500 روپو چې کوم سیکه ده د دینه سیواش ون بیا جی استنجا فرض ده په دې صورت کې. لومبنه خبره ده. دیمه خبره ده چې کله بنده واشروم استعمال کی انو کده الته کې خپل ځان په اوبو باندې پاک کی او د په زړه کې دا نیتو
چې ما خپل اودس مات کو، خپل ضرورت می پوره کو، اوس چې دا استنجا ز کوم کومه انو دا ز آینده منځونو د پاره کوم، نو د پکې د موز نیت کړی دی، انو دته استنجا والا ثواب ملاو شو. او که د نیت نه کړی د موز د پاره، انو دته د استنجا ثواب نه ملاویږي. د دې مطلب دا دی، مخکې هم یو سوال راغلی په گروپ کې چې یو سړی غسل کوي لامبي، نو داغه خو اندامونه د اودس ووینځلی شي، آیا اودس وشو که ونه شو؟ نو د هغې جواب هم موږ دغه ورکړی چې اودس به هر حال شوی دی، خو لیکن که دی د اودس نیت وکړي نو د اودس ثواب به ورته ملاویږي، او که نیت نه کړي ثواب به ورته نه ملاویږي. نو د ثواب ملاوېدو نه ملاوېدو تعلق هغه په نیت باندې دی. درېیمه خبره دا ده چې کله بنده واشروم استعمال کی او د الته کې ځان په اوبو باندې پاک کی، نو بیا د استنجا ضرورت نشته، دغه استنجا کافی ده. او که یو موس کوي که دوه منځونه کوي، نو کوم دینه پس د اودس ماتیږي بغیر د اودس ماتنه د نور سيزونو باندې، نو بیا صرف چارندام کافی دی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعامی بانډزونه د دې حکم په شریعت کې د جوارای دی، د دې اغستل خرصول ناجایز دي، او که په دې طریقه باندې چاته پیسې ملاو شوي وي نو دا حرامې پیسې دي، د دې د ځان نه لرې کول ضروری دي، بغیر د ثواب د نیت نه په یو مستحق کس باندې خرج کول ضروری دي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا چې کومه چرګه راغلې ده که نه جي، نو چمګاوڼ کې داسې ګردو پیش خلقو ته ووایي چې موږ کره چرګه راغلې ده که د چایي، هغه یې وبوځي، نو تر څو پورې چې مالک نه دی پیدا شوی نو ساتي یې. د دې ساتلو په دوران کې چونکې که هغه څه اګی مګی اچي، نو عامه مسله خدا ده چې د هغې استعمال د غرباو دپاره جایز دی، نو ستاسو دپاره د هغې استعمال جایز دی.